دا الله رسوله ایتانه تپوس کوي د شراب په باره کې او د جواره په باره کې قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس په دې کې ډیره زیاته لویه ګناه ده خلکو ته فایده رسی وی و اثمهما اکبر من نفعهما د دې ګناه د فایدې نه زیاته ده فایده لږه ده ګناه زیاته ده په روایت کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړو نو په دې وخت کې د مدینه منوره خلکو کې دا جواری او دا شراب سکل دا ډیر زیات عامو نو دی راغ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د دې باره کې تپوس وکړو په یو بل روایت کې راځي عثمان بن مالک رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام ول دعوت وکړو هغه صحابه کرام چې کله را جمع کیږي نو عثمان بن مالک رضی الله تعالی عنہ د دعوت نه پس ته اغي ته شراب کې خودل هغه ټیم لا حرمت فیصله نه وی شوی نو اغي چې کله شراب اوس کل نو اغي په خپل هغه مسته کې مسشل چا اشعار ویل چا خپل تعریف کولو چا د بل هجوا بیانولا نو په هغه کې صدا سه صحابه کرام ناسو چې اغي د انصار هجوا بیان کا د اغي بد ویل په اشعارو کې نو یو صحابي دی اگر اپاسی نو هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې د اشعار ویل نو یو جبړه را واغستا د اوخ نو هغه په پسر اوالو د غسر زخمی کا او چې داغه سر زخمی شو هغه بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لراغه نو د دوانو جانو سردار نه تپوس کی د الله رسول د اسه معاملو شو مونږ هم نه پویدو په هغه حالت کې و چې د سکران حالت وو او د دې حالت هم داسې و چې هیڅ واره نه بیان شو هغه په سر عالم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې وخت کې لاس اوچت کو دوای غوښته چې الله د دې حل لا ته بیان کې د دې بس حلې نو په هغه باندې الله تبارک و تعالی د شراب د حرمت آیاتونه نازل کا په هغه کې د سورته مائده آیاتونه هم دي دا آیاتونه هم دي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی شراب او ایمان دوان خپلو کې نشي جمع کېده چې کم شرابي سړی وي دی به د ایمان نه لاس وینځي ځکه بعضې وخت کې د نشې په حالت کې د خولې نه واهیات اوزي دی په خپل ځان باندې نه پوهېږي د ترمذي شریف روایت دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د شراب د سکلو د وجې نه لس کسان جهنمیان دي هغه سړی کم سړی چې شراب راوړي کم سړی شراب وکاږي کم سړی په هغې کې ملوث دی کم فیکټری کې کار کوي کم پکې ګاډی چلی پکې روان دی څه کوي نو لس کسان د دې برابر شوي دي چې شراب والا سره کم ملاویږي دا سړی جهنمی د خدای طرف نه په د باندې لعنت راوریږي په یو روایت کې داسې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی زمونږ امت په آخره کې شراب سکی خو ویدی بدی لنم او شکل بدل کی او نن سبا په زموږ په خلکو کې دا عام ده د دې د حرمت نه علاوه جسمانی نقصان ډیر زیات دی څه خباستونه ادا دي چې دې کې د انسان عقل مغموم شي او چې عقل په دې کې مغموم شو نو هغه داسې فعلونه کارونه شروع کی چې هغه بد کارونه وي په هغې کې قتل لازي په هغې کې غلا راځي ډاکه راځي بل سړی وهلی شي نو دا د معاشرې د بګاړیو ذریعه ګرځېږي بل نقصان د دې دا دی چې دې د وجې نه انسان په مختلفو امراضو کې مبتلا کیږي کله څه مرض پکې راشي کله څه مرض پکې راشي او فایدې څه شي ده چې قرآن وایي چې د دې منافع هم شته فایده هم شته فایده دا ده چې کله یو سړی شراب اسکي نو ابتداءً خو هغه کې لږ هغه مستی او سرور پکې راشي خو بیا ورو دی خرابېږي جواره کې څه فایده ده جواره کې فایده د سړي دا ده چې خپې لاسونه پې نه ستړي کېږي وجود یې پې نه ستړی کېږي بس ناستې جواري لګوي او په هغې باندې پیسې ګټي خو د دې فایدې نه نقصان ډېر زیات غټ دی امریکي قانون دا جوړ کو دی پیله ویل چې دا شراب مونږ کله وکتو وي دا په خلکو کې نقصانات پیدا کوي
جرایم هم د دې وجې نه زیات کیږي او جسمانی بیماریان په خلکو کې زیات پیلاویږي دیوی دا څنګه بند کو د خلاصېدو چل ولا نه ورتله تر دې حده پورې د امریکاین خطا چې هغې وي خلکو ته د دې تبلیغ شروع کو چې د شراب کم نقصانات دی هغې ورته مخې ته کیښه د چا ذهن به واغسته د چا به وانغسته تر دې پورې چې په خپل میشن کې کله دی کامیابېدو ته نږدې شو نو دی داسې وکړو چې په شراب باندې مکمل پابندي دی ولګوله خو چې هغه کال دی وکته په کم کال دی پابندي لګولېده نو پټ خلکو دومره شراب څکړي چې د هغې په 10 ګنا زیات خرڅ شوي بیا دی وی خلک د دې نه منې کېږي بیا کل عام اجازت ورکو خو د اسلام تعلیماتو ته ګورې نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې دنیا ته راځي نو داسې حالت دی چې خلک د ضد او د عناد د وجې نه هغه دا وایي چې د پلاني زما اس ته بد رد ویلی دی یا زما اصل دیکه ورکړې ده نو د خاندانونه به زه ختموم دومره عجیبه جهالت او دا د یو ورځې د 2 ورځې دشمني نه په زرګو کالو به دشمنیانې روانې وي داسې عجیبه جاهلیت دور و او په دې وخت کې چې د دوانو جهانو سردار یو کردار ادا کوي هغه کردار دا دی چې په معاشره کې اول الله هغې خپل وجود پاک وساتلو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت نه مخکې وروسته ژوند دواړه وګورې په هغې کې به تا ته څه نقص ښکار نه شي د هر قسم عیوبونه الله پاک پیدا کو ځکه چې سبا په ده باندې څوک ایمان راوړي هغې دا ونه وایي چې په ده کې دا یو عیب و چې د عیوبونه کله پاک پیدا شو نو بیا د هغې په خوله کې الله یو عجیبه اثر پیدا کو بعضې وخت کې داسې هم شوي دي چې څوک د دواړو جهانو سردار قتل په اراده راغلی دی او د هغې چهرې مبارکې ته یې کتلي سړي په ایمان نه وړی دی څوک راغلی دي چېرې نقصان ورکو هغې پې عاشقان شوي دي تر دې حده پورې چې صحابه کرامو داسې عشق د دواړو جانو سردار سره شروع کو بیا چې کم یو حکم نازلیږي نو هغې پکې لاره نه ګوري چې کله وایي یسألونک عن الخمر والمیسر تا نه تپوس کوي د شراب او د جوارې باره کې نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وایي قل اسمهما اکبر من نفعهما ګناه ګوره لویه ګناه ده صحابه کرامو ډکې چاټۍ د شرابو یې هغه ماتئ او روانېږي حالان کې زمونږ په معاشره کې که وګورې یو سړی د نشې عادت وي په یو ورځ کې چا نشه پرېښې ده تر دې پورې چې شپږ میاشتې کال په اسپتالونو کې داخل وي د اسپتالونو کې د هغې ټریننګ کېږي دوایانې ورکړی کېږي خو چې د هغې نه کله دی راواپس شي بیا هم په هغه کې هغه ګندګي لا پرته وي بیا هم نه منې کېږي خو د دواړو جهانو سردار د اخلاقیاتو د عباداتو د ریاضاتو د آدابو دومره لوی اثر پیدا شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خبره کوي نو صحابه کرام په هغې باندې عمل کوي ابتداءً ټول پرېږدي په یو خبره باندې ټول منې کېږي نو د اسلام هغه کردار د هغې نه ډېر زیات بالاتر دی جسمانی نقصان یې دا دی یو فلاسفر وی د دې ابتدایي لذت خو زیاتې د انسان په وجود کې یو په مخ کې یو داسې سوروالی پیدا کړي او په هغې کې یو چمکوالی پیدا کړي خو وی ورو ورو دننه د ده پیپړې ختمیږي او وی د ده وینه جوش وال شروع کړي وی بعضې وخت کې دا وینه دومره تیزه جوش ووهي وی چې دا د هارټ اټیک یو سبب جوړیږي ځکه چې وی جسم له هېڅ فایده نه ورکوي یو ذره فایده نه ورکوي ځکه دا نه غذا ده نه چرته داسې مادي شیز دی چې هغه وینه جوړوي وینه هم نه جوړوي نه چرته غذا ده چې د انسان وجود له فایده ورکي خو ها دا د انسان په جسم کې چې کم هغه ګرمایش دا پیدا کی نو هغې کې د انسان د ساه تکلیف شروع شي د زړه تکلیف شروع شي تر دې پورې چې د انسان هغه پیپړو کینسر د دې شیز نه جوړ شي نو طبیم ډېر نقصان دی او لوی نقصان دا دی چې کم سړی شراب څکي عادتي شرابي وي نو د دې سړي وجود کې ټولو کې بهترین چیز چې د انسان معده ده نو هغه بالکل ختم شي او چې معده ختم شي د ده ډېر ورو کمزورتیا طرف ته راشي سروال هم د مخ ختم سرور هم د مخ ختم تر دې پورې چې بس آخره کې رالړه کې دا د وفات ذریعه وګرځي نو دا د دې طبي هغه نقصانات دي انګریزان وایي مونږ ډیرو خلکو باندې شراب پیش که چې تاسو شراب اوس کې د دې فواید هم بیان که نور ممالکو ته وی افریقي هغه قبول که چې افریقي قبول کوي د افریقي د نیمو نه زیات خلک اوس پاګلان دي او یې مونږ ته اسلام ډیر زیات لوی رکاوټ و
وی چې کلم په مسلمانانو باندې پیش کا وی مسلمانانو سره عقیدت نشته انګریزان وی خو د دې په دې دین کې دا یو خبره ډیره اهم ده چې دی دا شراب حرام کړی دي او زه دا وایم چې په معاشره کې دا شراب سکل بند شو دا نشه بند شوه وی بیا د حکومتونه د نیم اسپتالونه بند کړي او نیم جیلونه د بند کړي د ضرورت په بیانوي خلک چې جرایم کوي نو همدا کوکین او دا شراب او دا ایس او دا چرس او دا شیزونه وړي یوازې دا نه ده د دې خپل کسان وی لګیا وي چې څنګه یو میډیکل ریپ لګي هغه ډاکټر ته ځي او ډاکټر ته وایي چې دا دوی د مریض ته ولیکه د دې دا فایده ده او هغه مریض ته ډاکټر د هغه دوی فایده بیانوي چې ستا وجود کې به دا فایده پرېږدي دا شانتې د دې خپل کسان لګیا دي هغې ځي هلکانو باندې ګرځي دا ټین ایج ډېر زیات خطرناک دی ټین ایج زمونږ د دې نوجوانانو عمر دی د 17 سال نه والې 23 سال پورې دا ډېر زیات خطرناک عمر دی په دې وخت کې هغې راځي نوجوانانو ته کینی یا به یو هلک وي هغه به په عشق کې مبتلا شوی وي هغه به د مور پلار نه جدا کی یا به یو هلک ته والدین سخته خبرو کی د مور پلار نه به جدا کی یا به هغه ته په سب مارکس به کم راغلی وي د هغه په ذهن به ټینشن دی ورته راځه وي ټینشن دله په یو سیکنډ کې لزوم نو هغې ته هغه ډرګ سپلایران شروع شي هغې خو دا وایي چې زمونږ ډرګس دې خرڅ شي زمونږ دا چرس او دا شراب او دا اوس دا ایس دا دې خرڅ شي هغه الک په دې کې مبتلا کی الک پرېږده جینکې هم په دې کې مبتلا شوي دي چې په دې شیزونو کې هغه مبتلا کی د هغې خو هلته سیل کېږي دې سره هغې خو هلته دا شیزونه خرڅوي او دی چې کم دی د هغې نه فایده اخلي ټول الکان دا د نوجوانان هلاک که دلته دا کمشنر اوس راغلی دی د ډېر ښکلی کار شروع کړی دی تقریبا 1200 کسان اوس هغې خپل اسپتالونو کې ورکړي دا محسود صاحب دی 1200 کسان اسپتال کې دی سره نو هغې بالکل صفا شو نشو نه ختم شو هغه عادت ختم شو هغې به اوس د په دې بله میاشت کې به کورونو ته لاړ شي بیا د دویم میشن دا دی چې 900 نور کسان دي هغه ګرځي راګرځي چې کم دا نشیان دي وی هغې خپل کورونو ته لیږو ګوره څومره لوی نقصان دی یو سړی به بال بچېداری مور او پلار به وي د یو سړي او د هغې نه به دا تمه وي کله چې یو بچی پیدا کېږي والدین دا تمه ساتي چې دا زما ملاتړ جوړ شي زما په بوډاوالي کې او هغه بچی چې په دې ګندګیانو کې مبتلا شي ملاتړ به یې پلار ورپسې پریشانه مور پریشانه دلته یو زنانه راغلې وه هغه وی زما یو بچی دی وی زه په پردو کورنو کې کار کوم وی خاوند مې په صدر کې یو دکاندار سره کار کوي په هغه ټرې کې شربت وړي دي دکانونه له دروازې 200-300 روپۍ وله ورکوي وی دې زوی باندې ما کار زده کو د ډینټری کار دا ګاډو کې چې ډینټ پینټ کوي وی بیا مونږ چانه قرض واغېسته مونږ وی زه لږ دا بچی مې چې کامیاب شي دا به ورکو وی دې مونږ دوبۍ ته واستلو وی هغې نه مونږ خبر نه چې زما بچي په پاکستان کې دا ایس نشه شروع کړې ده وی هلته هم چې واستلو وی یو میاشتې کار وکړو هلته کې خو دا نشې دومره عام نه دي وی هغې په پابندیم کې هغه ځای کې دته پته هم نه وه وی دومره پیسې وګټلې چې ځان له واپسې ټیکټ وکړو وی زه د شپې 2:30 بجې وی راغمه دلته وی په دې ادیره کې هغه لک ناستو وی شیشې میشې ورسره وی بوتلې وی کسو هغې مات کړو په هغې کې دا نشه کوله وی بیا ورته په جړا شوم چې بچې خدای ته وګوره کور ته راځه نو وی نه پوهېدم چې څوک نو دا هغه نقصان دی چې والدین ستا د تربیت دپاره سوچونه کې دعاګانې کوي او ته په دې ګندګیانو کې مبتلا شي او یا بدی شیزونو کې ته مبتلا شي نو ته به د بل چا تربیت څوکې خپل بچي د خوار اوزار شي پردو خلکو ته لاسونه نیسي خپله ښځه دی هغه خوار اوزاره شي پردو کورنو کې کار کې ستا غیرت چرته لاړه روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمای حضرت جعفر بن طیاره رضی الله تعالی عنہ وی الله تبارک و تعالی فرمای جبرائیل امین راځي وی اے د الله رسوله وی جعفر کې مسلور خصلتونه ډېر زیات خوښ دي وی تپوس ته وکړه نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه و وسلم تپوس کوي وی څه داسې خصلتونه دي درکې وی دا الله رسوله چاته مې نه دي ویلې خو وی تا ته ویم وی یو دا چې په جاهلیت کې زه شرابو ته نه یم نږدې شوی وی ما وی چې دې سره د انسان عقل مغمومه کېږي نو دا به چاله څه فایده ورکړي بل ورته وی په جاهلیت کې ما چرته بدعملي نه ده کړې پردی ښځې سره او نه مې په ژوند کې کړې ده وی زه په خپله ښځه په خپل بچو ډېر زیات غیرتي یم چې زه په هغې غیرتي یم نو بل مسلمان به په خپل ښځه بچو باندې غیرتي او وی دریم نمبر وی ما په خپل زندګۍ کې په جاهلیت کې م چرته بوت نه دعا نه ده غوښتې او نه مې هغه نه استفاده حاصله کړې ده
وی ما وی دا د خپل د نفع او د ضرر مالک نه دی به مال څه نفع او ضرر راکړي. او څلورم نمبر دا هغه وایي ما په زندګۍ کې چېرته دروغ نه دی ویلی. وی ما وی دا دروغ څه فایده نه ورکوي چې یو دروغ وی لس په وله نور کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی ډېر لوی عجیبه خصلتونه دې درکې وی ځکه خو د رب ډېر زیات خوښ شوي دي چې الله تبارک وتعالی ستا خصلتونو صفتونه کوي، ستا د خوبیانو صفتونه کوي. بل چیز چې کم حرامیږي نو هغه جواری ده. جواری ځکه حرامیږي چې دې کې انسان ته هغه یو نقصان نسی چې دې کې پته هم نیسه چې دې کې فایده ده او که نقصان دی. لکه لاټري شوه، لاټري مو جواری کې راځي دا هم حرامه ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کم هغه شیزونه چې د هغې نه نفع معلومه نه فایده معلومه دا حرام دي. چې سړی ځان له شارټکټې لارې ګوري بس دې نه ځان ساتئ. دا شیزونه په شریعت کې ټیک نه دي، شریعت د دې اجازت نه ورکوي. او بل شیز په حدیث کې راځي شطرنج کول، شطرنج کولم حرام دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی چې شطرنج کوي وی دی د خنزیر په وینو په غوښه کې خپل لاسونه وی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو ځل وله یو میلمه راغه، هغه ټیم شراب نو حرام شوي. کله چې میلمه راځي میلمستیا او که د میلمستیا نه پس ته په هغه باندې شراب اسکل. د ماښام مونځ دی چې کله مونځ ته ودرېږي قل یا ایها الکافرون صورت شروع کېږي. لا اعبد ما تعبدون په دې وي اعبد ما تعبدون چې کله دا خبره وکړو دې نه پس په زه شراب نسکم. الله په دې وخت کې د سورت مائده 3 آیاتونه نازلې چې شراب حرام دي ځکه د قرآن ترجمه ما نه بدلیږي. تو خدا وی چې دا غیر مسلمه مشرکین د څه عبادت کې د هغې زم کوم نو مونږ خو د هغې عبادت نه کوو، مونږ خو د الله عبادت کو. زمونږ رب خو یو دی. د مشرکینو خو په هغه وخت کې په بیت الله کې دننه 360 بوتان وو نو حرمت فیصلې د هغه وخت نه وې. خمر دې ته ویلې کېږي چې کله دا انګور رانه چوړي کې د دې نه کمې اوبه وځي او هغه زږ ونیسي نو دا په انسان کې سکران پیدا کړي، نشه پیدا کړي. او فتاوی نصفي کې د بنګو حکم هم دا دی. بنګم د انسان عقل مغمومه کړي نو دام حرام دی. او کم سړی چې دې ته حلال وي دا سړی قتل کوي ځکه د شریعت په حکم کې مخالفت کوي دا سړی. مالک امام اشعری رحمه الله فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل وی زما د امت بعد شراب خوره بداسي چې په آخره کې بدی ته صورت به ولا بدل کې ودی به چې دا حلال دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی شراب د ټولو ګناهونو جړله ده، د بے حیايي جړله ده. کم سړی چې شراب اوس کی نو دا سړی که بدعملیم کې دی په ځان نه پوهېږي، دا سړی چاته بد رد وي دی په ځان نه پوهېږي، د عقل مغمومه شوي په دې شیزونو باندې دی نه پوهېږي. عبدالله ابن عمر صاحب وی کم سړی چې شراب اسکل څلوېښت ورځې دې سړي مونځ نه قبلېږي. وی بیا که دې سړي توبه وباسله وی الله ورسره د رحم معامله وکړي. که بیا شراب اسکل بیا څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي. که بیا توبه وکړه بیا شراب اسکل بیا څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي. خو که په څلورم ځل سړي شراب اسکل وي خدای د ده توبه نه قبلوي او قیامت په ورځ به په ده باندې حمیم او پیپس کې الله تبارک وتعالی وی ابدي به دا سړی په دې مرداریانو کې مبتلای. د شراب حد چې دی نو هغه 100 کوړې دی، 80 کوړې دی. کم سړی چې شراب څکېدله به 80 کوړې ورکړي. دا قانونا شرعاً دا جرم دی. 80 کوړې ځکه ذکر کې چې د انسان ډیر عمر هم راشي نو 100 کاله وي. 15 کاله خو سړی په شعور کې نه وي، بلوغت نه وي. او بیا چې کم دا 15 کاله دي نو په دې وخت کې د انسان عقل ضعیف وي، کمزور عقل وي د دې سړی. خو چې عقل د انسان کمزور شو، ضعیف شو، نو بیا د ده سره په عمر کې 80 کاله پاتې شو نو د هر یو کال په اعتبار سره شریعت یو کوړه دله کېښوه. که دې سړي په کم یو کال کې هم جرم وکړو 80 کوړې ورکړه چې دته هر کال دا یادې وي ګورې چې دا جرم مې کړی دی. نو د قرآن حکم بهترین حکم دی. تر دې پورې مونږ خو زمونږ دپاره خو د قرآن خبره د کاڼي کرښه ده. مونږ خو دا سوچ هم نشو کولی چې یاره مونږ به په قرآن باندې خوله اوچته شي یا به دا وایي چې دا حکم ولې داسې دی. خو انګریزان د دې خبرې اتباع کوي لګیا دي. وی اسلام کې دا حکم ډیر زیات خوښ دی چې هغې شراب حرام کړي دي. هغې ته تنګ دی په چلې نه پوهېږي.
هغوی ولې وایي الجزایر کې هغوی وایي ځکه وی چې دا شراب کم سړی اوس کې وي د ده کې ډېرې زیاتې بیماریانې راشي او وی هغه بیماریانو ختمېدو دپاره دا ده چې نیم هسپتالونه هم بیا بند کا نیم یې جیلخانې هم بند کا خو چې کله یې دا حرام شیزونه حرمت راوسته او دا فیصله صرف په دې اسلام کې پرته ده الله تبارک وتعالی دی مونږ د دې ګندونو نه وساتي او چې کم خلق پکې مبتلا دي الله تعالی د هغوی له صحت کامله ور نصیب کړي